أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا او سوق زیاد خیسته دی په اعتبار د وینا سرا ممن دهاغی چانا دعا الالله چی بلی هغا اللہ طرفتا وعمل صالحا او عمل کوي دے نیک وقال اننی من المسلمین او وای دے چی بیشکا زیم د مسلمانانونا ولا تستوی الحسنة ولا السیئة او ند برابر نیکی او نبدی یا ند برابر خکل خصلت خکل عادت او بد عادت ادفع باللتی دفع کوا ختموا پهاغ عادت سرا هی احسنو چاغ دیر خیست دے بدی لرا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ نو پس هاغ سڑے چی پمنستاو پمنز دا حق کی عداوت دے دشمنی دا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ گویا کشی بدے پشان داغ دوست گرم جوش داغ دوست مخلص داغ دوست غمخوار وما یلقاها او نشور کے دلے دیخ کلی خصلت لرا الا الذین صبروا مگر هاغی کسانو تا چی صبر کڑے دے حغی وما یلقاها او نشور کے دلے دا کلی عادتنا کلی خصلتنا الا ذو حظ عظیم مگر خاون دا غبرخ عظیم الشانتا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ او کچرتا ورسی تاتا د شیطان نس وسوسا فاستعذ باللہ نو پس پنا وارت پا اللہ سرا انہو هو السمیع العلیم بیشک دغ اللہ دے اوریدن کے او علم والا ومن آیاته اللیل والنهار او دنخو د قدرت د اللہ نا د دلائلو د توحید د اللہ نا اللیل والنهار شپدا او رزدا والشمس والقمر نور او سپنگمیدی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجدی مکویتا سنورتا او نسپگمیتا واسجدوا للہ سجدہ کویتا سو خاص اللہ تا الذي دا اللہ غزاد دے خلقهن چی پیدا کری دی دے ٹول لرا دے مخلوق لرا ان کنتم ایاہ تعبدون کجرد تاسو خاص ددغ اللہ عبادت کوئی فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس کچرد تکبرو کو دوی فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ نو پس هاغ مخلوق چی دی دربستا سرا يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ هغی تسبیح وائی دغ اللہ دشپے او دورزے وهم لا يسأمون او هغی تنگی گنا هغی ستڑی کی گنا ومن آیاته او دباز نخد قدرت دا اللہ نا یا
دلائل د توحید الله نا انک تر الارض خاشعتا دا نخهم دا چت انیز مکلرا خاشعتا وچا کلکا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ نو پس نازل کړم په دې باندې اوبو اهتزت وربت نو تازه شي د ازمکا او اوپر سیږي د ازمکا ان الذي احیاها بیشک هغه ذات چې ژوندی کړه د ازمکا لمحیی الموتا خامخا ژوندی کوونکی دی مړو لرا انه علی کل شیء قدیر بیشک دغه الله په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی ان الذين يلحدون في آیاتنا بیشک هاغه کسان چې الحاد کوي په آیاتونو زمونږ کې چې کاږه روان دي د آیاتونو زمونږ نه یا چې کوږواله لټوي په آیاتونو په احکاماتو زمونږ کې لا يخفون علينا هغی ندی پټ پمنگ افمن یلقا فی النار آیا هاغ سوک چی اغرزولی شی پور کی خیرن دے غردے امن یأتی آمن یوم القیامہ یا هاغ سوک چی راشی اللہ تب امن سرا پورز د قیامت اعملوا عمل کوي تاسو ما شئتم هاغ چې خوښ شي تاسو انه بما تعملون بصیر بیشک دغه الله په هاغ سچ تاسو کوي لیدونکي دی ان الذين كفروا بالذکر بیشک هاغ کسان چې انکار کوي د ذکر د قران پاک نا لما جاءهم هر کلا چراغ للو دویتا وانه لکتاب عزیز او بیشک دے دا قرآن پاک یو کتاب معزز یا یو کتاب محکم مضبوط لا یأتیه الباطل نشرات للے پدبان دے باطل یعنی تغییر و تبدیل پا کسوک نشی کولے من بین یدیه ولا من خلفه نا دمخ کی ددنا او ندورست ددنا تنزیل من حکیم حمید نازل شوه دے داد د جانبا داغی حکمتون والا ذات او ستایل شوی ذات ما یقال لکا نویلے کی گتاتا الا ما قد قیل للرسل من قبلکا مگر هاغسا چویلے شویو رسولانو تمخکستانا ان ربک لذو مغفرت بیشک ربستا خام خاد خاوند بخنی وذو عقاب علیم او خاوند سزا دردناکی ولو جعلناه قرآنا اعجمیا کچرد من گرزولی وی دی کتاب لرا قرآن پا عجمی جبکی لقالو نخام خواب ویلدوی لولا فصلت آیاته ولی ندی واضح کړلې شوی آیاتونه د دې اعجمی و عربی آیا دې کتاب عجمی او دې رسول عربی
قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا دا قرآن پاک للذین آمنوا ہدى و شفاء دے دہاغ کسانو دپارا چی ایمان راوڑے ہدایت او شفاء والذین لا یؤمنون او هاغ کسان چی ایمان نراوڑی فی آذانهم وقرن دے پا غگونو دوی کی درنوالے وهو علیہم عمن او دے دا قرآن دوی پا حق کے سبب دڑنوالی باعث دڑنوالی اولئک ینادون من مکان بعید هم دا خلق دی چه آواز بکیدلو دوی تا دا غزی لرنا